موږ چې قبر ته ورسو وای قبر ادب دیو کو مشرک سره قبر د چپ کو مشرک سره ما مکه چې او ملګانو ته ورتل چې جنت المالا چې مباشر راغی مل موږ چې قبر تاسو ودرېدل لاس مې ونه ولته یا چې مشرک سره ادب دیو کو آدم علی السلام ته فرشتو سجده کړی دا شرک ته کنه دا نه چې آدم علی السلام قبر چپ کړای سجده و ته کړی دا او یوسف علی السلام رونه چې کله وراله مصر ته تعارف سره وسو دوه حکومت چولایو ادبیا غنم ورکول مصر بادشاہ جوړ دورونه نه پیژندې ادای پیژندې چې پیژندګلې وسلا وای پلار په زړه زړه سترګې تر پسې تلې دي وای دما کمی سه په مخ ور واچو سترګې بیا بحال سي او ټول خاندان دل تر ولته نستید دل تر شایسته دي زدي مصر شهنشاه چې کله ورونه رااله زنه وای قران وای وخر له سجدا ټول ورونه ورته په سجدي اسله یوسف علی السلام خدای دا مخلوق ته سجده ورته کیږي آدم علیہ السلام مخلوق ته خدای نه ده فرشته سجدي ورته کړی دي دا شرک ده کړه که شرکی ولګو فتوا په نبیانو په ملائکو باندې اګه شرک نه بیا وجر وشوا که شرک نه بیا اچ وجر شاه سنی کیږي اهل سنت دایره ته براجه بیا کنه اسه وجه نه شوای دا عقیده با قبله بیا وجه شوای سه ا وجه دادا چې سجده دوه قسمه ده یو سجده دی عبادت ته ایو سجده دی ادب ده یو سجده دی تعظیم ده یو سجده دی احترام ده الله نه علاوه بل چاته چې سجده شرک ته دی عبادت سجده شرک ته لکه پنځه وخت تعامل منځ کو دا سجده دی عبادت پنيت کو دا بل چاته نه سکوای نه پیر ته کوای سه نه نبی ته کوای سه نه بت ته کوای سه عبادت سجده صرف الله تعالی لا اله الا الله عبادت لایک صرف الله دا بل څوک دی عبادت او سجده لایک نسته دا او دا سجده دومه د تعظیم او ادب دا ملائکه او چې آدم علی السلام ته سجده وکړه دا د عبادت سجده نه ودا د ادب والا سجده وا دا تعظیم والا سجده وا دا احترام والا سجده وا یوسف علی السلام ته چورونو سجده وکړه دا د تعظیم والا سجده وا دا د ادب او احترام والا سجده وا شیطان د نبی له تعظیم نه انکار وکړه چې الله تا عبادت کوه خود تا خلیفہ د تا نبی ادب نه کوه او فرشتو د الله عبادت هم قبول کو او د الله نبی تعظیم هم قبول کو شیطان سره د توحید مردود سو او فرشته سره د توحید سره د تعظیم مقبول اسله لہذا یو توحید د شیطان دا او بل توحید د فرشتو دا چې کوم خلق د عبادت کوي او د نیکانو بندگانو ادب نه کوي دا توحید د شیطان دا او دین مش پناه غواړو او چې څوک عبادت ته الله کوي او تعظیم د رسول الله کوي عبادت ته الله کوي تعظیم د صحابه کوي عبادت ته الله کوي ادب د اهل بیت کوي عبادت ته الله کوي ادب او احترام د اولیاء کوي بلکې ادب او احترام د مور او پلار کوي د عالم دین کوي د حافظ قرآن کوي د سپینجری کوي د مسجد د جمعات ادب کوي د رمضان ادب کوي د قرآن ادب کوي دا ادب والخلق دغه ول توحید د فرشتو توحید دا چې چرګي فرشتو توحید الله درچ قبول دا دغه خلق ول هم قبول دا سبحان الله لہذا دا توحیدونه دوسلو الحمدلله مرسنانو تخدای د ملائکه توحید نصیب کړای چې عبادت الله نه علاوه د بل چا نسو کوای دا سر کټ کې دای خوشي خود عبادت سجده چاته نسی کوای عبادت صرف د الله دا خو ادب او احترام خو د هر ایغه کس کو چې چاته خدای عزت ور کړای دا الدین كله ادب دین خو ټول ادب دا چې په کوم دین چې ادب نه د پلار ادب نه د مور ادب نه د مشر ادب نه د شپنجری ادب نه د جمعات ادب نه د قران ادب نه د حرمین ادب نه د ولی ادب نه د غوث ادب نه د صحابي ادب نه د نبی ادب نه دا خو کوم سره دین هم نه ګڼو او دې چې بل مسله محل سلا مخ چې امتو چې تعظیمی سجده روا وا موږ امت چې تعظیمی سجده حرام ده صحابه اجازه غوښته یا رسول الله موږ کومونه ولیدل سردارانو ته سجده کوي نو سجده لایق ته چې موږ اتا ته وکړو نبی له سلام منه وکړو وای سجده اجازه نستا کما چاته سجده اډر ورکاو کورواله ته مور و چې خاون مو چمال کور راج کو بار ناراضي ما بش جنو ته اډر ورو چې کورواله د خاون ته سجده کوي خود دغه امت چې تعظیمی سجدی اجازت هم نستا